ټولو نه وړومبی مسند چې لیکلی شوی دی نو دا مسند د نعیم ابن حماد نعیم ابن حماد د ده مسند و. د دې نه وروسته خو بیا د دنیا مسانید ولیکلی شو. اکثر علماو بیا مسانید ولیکل، لکه امام بخاري رحم الله بلا استادان هغو چې دی نو دا مسانید ولیکل. دغه شان مشهور پکې عثمان ابن ابي شیبه او اسحاق ابن راهوی، دغه شانتې نور بلا لکه ابو بکر ابن ابي شیبه او زیات مشهور مسند د بزار نن سبا مسند د ابي اعلی، دا ټول مسانید چې نن دا ولیکلی شول. او زیات معروف چې نن سبا کم دي چې مکتبو کې تاسو هر ټیم میلاویږي دا مسند د ابو داود طیالسي دی او دغه شانتې مسند د حمیدي او مسند د امام احمد بن حنبل دی. اکثر علماء سره دا موجودي. نو دا مختلف کتابونه، مختلف انواع او اقسام چې دا نمونه ولا ورکړی شول، دا په حدیثو کې د هر یو مصنف بیا خپل خپل مزاج چا دا لازم کړي زه به جامع لیکم، چا صحاح، چا چې کوم دی نو سنن، د چا ذهن دې ته لاړ شي چې دی مسانید ولیکي. یو په دې کتابونو کې معاجم دي، معجم کوم کتاب ته ویلی شي دا د حدیثونو د کتابونو یو جدا قسم دی معجم. اوس عام تصور دا دی چې معجم هغه کتاب ته ویلی شي چې دا محدث د خپلو شیوخو په ترتیب سره لیکلی، د خپلو شیوخو د یو شیخ نه چې کوم روایت زده کړي دي هغه یې ذکر کړي، بیا د بل شیخ نه استاد نه چې کوم روایت ذکر کړي بیا هغه ذکر کړي په دې ترتیب سره. او شیخ زکریا رحم الله لیکلي دي چې نه، معاجم هغې ته ویلی شي چې په هغې کې د حروف تهجې ترتیب قایمي، د حروف تهجې په طرز باندې لیکلي. نو بیا عامه خبره ده خوا که دا حروف تهجې په ترتیب چې د کوم ورکړی دی د خپل شیوخ راغونډ کړي او که صحابه یې راغونډ کړي دي، ټیک شوه، شیوخ دي او که صحابه دي. نو صحابه چې راغونډ کړي وو په حروف تهجې په ترتیب سره دې ته موږ مسند وی. نو دلته کې عام دي خوا که شیوخ یې راغونډ کړي خپل د حروف تهجې په ترتیب او که چېرته کې صحابه، نو د مسند او د معجم په منځ کې دلته کې نسبت دا د عموم خصوص مطلق شو. په دې وجه باندې مشهور معاجم چې دی نو دا معاجم الثلاثه امام طبراني رحم الله دی. المعجم الکبیر دی، المعجم الاوسط دی او المعجم الصغیر دی. امام طبراني رحم الله والا دا ډېر زیات مشهور دی. المعجم الکبیر دا چې امام طبراني رحم الله لیکلی نو په هغې کې د صحابو ترتیب ورکړی دی، د صحابو ترتیب. او المعجم الاوسط په دې کې د شیوخو ترتیب ورکړی دی، د خپل استادان اول د چانه روایت را نقل کړي دا استاز بیا د بل استاز بیا د بل استاز، د هر یو استاد جدا جدا خوا که د هرې موضوع روایت دی خو چې دی استاز نه هغه اورېدلی نو دی په المعجم الاوسط کې. او المعجم الصغیر کې امام طبراني رحم الله چې دی نو هغه د خپلو شیوخو یو روایت را نقل کړی، یو روایت د هر یو شیخ نه، نو دې ته معاجم ویلی شي. یو قسم د احادیثو مبارکو کتابونه دي هغې ته مستدرک ویلی شي. مستدرک کم کتابونو ته ویلی شي د حدیثو مبارکو. مستدرک دې ته ویلی شي چې یو مصنف د حدیثو کتاب لیکلی او د خپل ځان دپاره څه شرایط یې ښودي چېرې که دا شرایط په یو حدیث کې زه به یې په خپل کتاب کې راوړم، که دا شرایط پکې نه نو زه یې په خپل کتاب کې نه راوړم. نو اوس ډېر روایت داسي چې هغه د دقې مصنف په شرایطو باندې پوره په خپل کتاب کې نه دي لیکلي. لکه امام بخاري رحم الله د خپل ځان دپاره څه شرایط یې ښودلي چې په یو حدیث کې دا شرط یې زه به یې لیکم، که دا پکې نه زه به یې نه لیکم. امام مسلم رحم الله شرایط یې ښودي. اوس ډېر داسې روایت دی چې هغه په شرایطو د امام بخاري هم پوره دي، ډېر داسې روایت چې د امام مسلم په شرایطو هم پوره دي خو امام بخاري په خپل کتاب کې نه راوړي، پاتې دي. امام مسلم رحم الله په خپل کتاب کې نه راوړي، پاتې دي. او یو بل کس راشي او هغه جدا کتاب هغه روایت را جمع کړي چې د امام بخاري رحم الله په شرایطو دا حدیث پوره دی خو نه یې دی لیکلی، دلته کې ذکر کړي. بیا د امام مسلم په شرایطو باندې دا کتاب دا حدیث پوره دی خو نه یې دی لیکلی نو هغه دلته کې ذکر کړي، نو دې ته مستدرک ویلی شي. مستدرک. او بیا په صحیحینو باندې چې کوم دی نو بلا علماو مستدرک لیکلی، لکه مستدرک علی الصحیحین دا دغه چې کوم دی کتاب الالزامات دا امام دارقطني رحم الله دی، دا هم یو مستدرک دی. دغه شان دی مستدرک علی الصحیحین چې کوم دی نو د حافظ ابو ذر، او دغه شان دی مشهور چې کوم دی نو مستدرک د حاکم دی
مستدرک د حاکم ابو عبدالله حاکم نیشاپوری رحم الله دا د نیشاپور د امام مسلم رحم الله د علاقی او علم د امام حاکم د هم مستدرک علی الصحیحین لیکلی دی کوم چې عام مکتبو کې اوس موجود دی او زیات چې دی نو دا مشهور دی مستدرک. ها البته بعضې پکې داسې غلطیانې شوي دي چې دی حدیث راغستی دی دی وایي دا په شرایطو د امام بخاري پوره دی حالانکې نه پې پوره خو نه کوشش یې دا کړی دی چې د دیو کم شرایط دي زه به هغه روایت چې د دیو نه کم پاتې هغه به زه راوړم او پر خپل کتاب کې ولیکم دې ته مستدرک ویلی شي. دا د حدیث یو جدا قسم دی. یو قسم دی مستخرج ورته ویلی شي هغه کتابونه د حدیثو چې هغې ته مستخرج ویلی شي. اوس مستخرج کم حدیث کتابونه دي مستخرج هغه کتابونه دي چې یو مصنف د بل کتاب احادیث راوالي لکه یو مصنف ځان یو کتاب لیکلی دی لکه مثال په طور امام مسلم یو کتاب لیکلی دی او د مسلم شریف د حدیث مبارکه راوالي او سند پر امام مسلم نه بلکې دی د خپل طرفه یو داسې سند ورله ورکي چې په هغې کې دغه مصنف چې کوم دی د واسطه نه دې ته مستخرج ویلی شي. لکه په صحیح مسلم باندې هغه لیکلی شوي دي مستخرج د ابي عوانه دی او دغه شان دی چې کوم دی په صحیح مسلم باندې مستخرج د ابي نعیم دی. احادیث مبارکم اگر امام مسلم چې کوم ذکر کړی دي خو سند پې د خپل داسې ورکړی دی چې په هغه کې واسطه مصنف نشته. داسې قسمه کتابونه چې په حدیث کې ویلی شي ته مستخرج ویلی شي. یو ته ویلی شي جز اوس جز دا کوم کتابونه دي د حدیثو جز چې دی نو دا هغه کتابونه دي چې په یوه جزي مسله باندې ولیکلی شي یوه مسله راوالي یوه مسله او د دقې مسلې متعلق چې څومره هم روایت دی دا روایت په دې کتاب کې راغونډ کړي لکه جزء القرات د امام بخاري رحم الله په دې ټول د قرات روایت چې څومره دي دایره جمع کړي په دغه یو موضوع باندې دغه شان د جزء القرات للبیهقي امام بیهقي رحم الله په دې باندې یو کتاب لیکلی دی. دغه شان د جزء رفع الیدین د امام بخاري رحم الله دی او دغه شان د جزء الجهر ببسم الله په بسم الله باندې د جهر په باره کې چې څومره روایت دي دا را جمع کړي امام دارقطني رحم الله. دغه شان دي چې کوم دی نو جزء الجهر ببسم الله دا خطیب بغدادي هم دی هغه هم په دغه موضوع چې څومره روایت دي دا را جمع کړي نو دې ته جز وایي. دا خو یو څو قسمونه شو د احادیث مبارکو د کتبو د دې نه علاوه نور داسې هغه نمونه دي انشاءالله د هغې تفصیل باندې فرصت کې ټیم کم دی چې دغه کتابونه دا ستوي دا انواع او اقسام دا په څه باندې مشتمل دي. نو د هغې نه وروسته بیا موږ ته پته ولګي چې راځو به ترمذي شریف له چې اوس ترمذي د کمې پایې دی دا صحاحو کې دی سننو کې دی جوامعو کې دی دواړو کې دی کم یو دی نو بیا به درجه د ترمذي شریف موږ ته معلومه شو.